نن زمونږ او ستاسو د دین جنازه څنګه وتېدله ګرانه په خپله باندې سوچ کوو چې د سار ټیم شي نو زمونږ کالجونو سکولونو ته څومره خلک رواني او مدرسو ته څومره رواني. سکول او کالج او یونیورسټي زمونږه ضرورت دی او دین زده کول زمونږ څه دی مقصد دی. نو زیات ټیم به کوم له وباسو مقصد لا او لږ ټیم به ضرورت لا. اوس هغه الټه دي زیات وخت مونږه ضرورت له ایسته او لږ وخت مقصد له ایسته. بله ورځ هم چاته لګي ما چې کله زمونږ دی کورونو کې ودونه او دا جینۍ کله د کور وځي دلهن نو په سر یې وله قرآن ایښی. دا د څه دپاره که ته وایې چې دا پې د دې دپاره ږدم چې الله وله په دې باندې عمل ورکړي نو چې ښودلی دې ورته نه دی نو عمل به پې کوم ځای کې وکړي. که وایې چې د برکت دپاره پې نیسمه یو طرف ته کې درزاره کېږي یو بل طرف ته تا قرآن راغېست قرآن ورته په سر مږ د قرآن وله په زړه کې کېږده. ولې چې کله ورځ د قیامت شي نو الله جل جلاله به د دې بچو نه تپوس کوي قرآن دې زده و عمل دې پې کړی و زما د پیغمبر حدیث دې زه عمل دې پې کړی و نه. ولې مور او پلار راته نه ښودلي څه یې راته ښودلي دا ولې راته وایي چې میټریک پاس کړه بیا راته وایي چې اوس په اف ایس سی کې امې وکړه بیا وایي بي سي بیا وایي ایم ایس سی اوس دا بیا جاب د هغې نه پس بس بیا مرګ راغی صحیح شو. بیا به وله مور او پلار راغواړي تا دې اولاد له څه تربیت ورکړی نو دا اولاد به په خپله د دې خپل مور او پلار باره کې ریټن کوي یا الله عمده دې دي موږ ته دین نه دی ښودلی موږ ته مقصد دی ښودلی موږ ته ضرورت ښودلی. نو حدیثو کې راځي قرآن کې هم راځي چې الله جل جلاله به بیا دغه ربنا آتهم ضعفین من العذاب سورة احزاب کې الله فرمایي یا الله دوی له دوچن عذاب ورکا ولعنهم لعنا کبیرا خدایه په دوی باندې یو لوی لعنت راولېږه. نو چې بچی راپاسي او د مور او پلار په حق کې د الله په دربار کې وایي چې خدایه عذاب هم وله ډبل ورکا یو وله زما او یو وله خپل او لعنت تم ته خو لوی لعنت وکړه نو خلاصې به بیا کوم ځای کې بیا خو خلاصې نشته. ولی چې الله جل جلاله ګوره زمونږ یو ناشنا سوچ دی موږ خپل بچي ته قرآن په ناظره وښایو قاعده او ناظره او زیات نه زیات حفظ هغه هم ډېر په مشکله بس موږ ویږي ټول دین یې زده کړو. دین خدا نه دی چې منځونه دې م کړي او حجونه دې م کړي او عمرې دې م کړي او تهجد دې م کړي او په ورځ د قیامت دې زوی الله ته وایي چې خدایه ډبل عذاب وله ورکړه د ماته دین نه دی ښودلی بیا به څه کوې په هغه منځونه به څه وکړي په هغه حج به څه وکړي په هغه عمره به څه وکړي. بیا خدایه ما دې د دنیا د کاروبار چلونه راته ښودلي وو هغه مې کړي نو مخکې د هغې نه چې ګواه زموږ بچي په موږ باندې جوړېږي خپله غاړه الله ته خلاصه په دنیا کې هم فایده او په آخرت کې هم د نقصان نه بچ کېږي. په دنیا کې چې نن ګورو څوک مور وجني څوک پلار وجني مخکې ورځو کې په سوات کې او که څه ځای کې هلکان راجمع شوي او پلار یې ټوټې ټوټې کړې وې په بوجۍ کې غورځولې هغه پلار چې د بچي دپاره سهار وځي ماښام چې راځي چې کور ته راشي عجز نه دا یېري چې غرمه مې څه خوړلي هغه پلار چې د شپې اوده کېږي هم دا غمې چې سبا باندې بچو دپاره څه کوم کم خوا به منډه وم څه به راوړم او بیا هغه بچي په لوسو پوسې بچي غټول ډېر ګران کار دی او بیا دا بچي را غټ شي او بیا دا پلار مړ کړي او بیا مور مړه کړي او بیا د مور خبره نه مني او مور ته وایي ته په څه پوهېږې تا نه لا چا عقل در کړی او مور ته کنسل کوي دا اوسني ماشومان دي مور ته وایي سپی مور ته خو دا څنګه تربیت دی اوس نو راته سپی وایي چې بیا را غټ شي کېدی شي چې بیا راته چېرته کېده خر نوم درته شروع کړي. زما عزتمندو دا د سوچ خبرې دي دا د عقل خبرې دي دا د هوش خبرې دي دا د جوش خبرې نه دي. ګوره فاطمه رضی الله تعالی عنها واده شوې وه د علي رضی الله تعالی عنه کور کې ناسته د روټۍ خوري एकदम بس دې بس کړل او علي صاحب ته وی زه خپل بابا جان لازم حضور علیه الصلاۃ والسلام لاړه شه راله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور کې ناست دی سلام یې وکړو ورته وایي بابا جان ما روټۍ تاسو له راوړې ده ښه وایي موږ نن اوړه ډېرو نو د ټولو یوه روټۍ ورسېده نو ما نه چې کومه هغه یوه میلاو شوه نیمه روټۍ مې وخوړله او هغه نیمه مې تاسو له راوړله حضور علیه السلام ته چې کله نړۍ مبارکه وکړه نو ورته وایي ای فاطمه قسم دی نن درېیمه ورځ ده چې ستا بابا جان په دې خوله کې روټۍ نه دی ایښې داسې لور دی الله هر چا له ورکړي